دپاره دی چې مونږ وطن کې کومه شخړه روانه دی کومه مشکله روانه دی هغه شخړې هغه مشکلې کې موږ همای رول چې مونږ دلته ناستی د خپل وطن د خلکو دپاره دی خپل وطن د کونډې ګورې دپاره دی د خپل وطن د مظلوم خلکو دپاره دی تاسو ته وپاتې چې د هفتې نه زیات چې زموږ علاقې کې دا مسله روانه دی لا تر اوسه پرې د مونږ صوبایي حکومت نه دی خبر دا تر اوسه پرې صوبایي حکومت په دې باندې لا عمل هم نه دی کړی چې هلته څه روان هم دی که نه دی روان او که روان دی د هغه په صورت کې به څه کېږي بیا وفاقي حکومت هم دغه حوالې سره نه دی خبر نو دا ټول هر څه خبرول نه کېږي چې کله د وطن ځوان د وطن مشران د وطن علما یا د وطن بشعوره خلک دغه دپاره اوس ولري نو سړی چې کور ړنګ ولري د هغه د اوس کومه ماده دی هغه ختمیږي خو چې کوم سړی د هغه دپاره تېرېدلی شي هغه د هغه علاقې ځوان دی مشر دی د علاقې ذمهوار سړی دی مونږ که دلته صوبایي خلک لرو صوبایي نماینده لرو صوبایي اسمبلي کې مو اواز نشوي مونږ که قومي اسمبلي لرو نو قومي اسمبلي کې مو هغه اواز نشوي مونږ که نور کوم ذمهوار خلک دی مونږ داسې وایو چې مونږ د خپل علاقې وطن چې څومره هم خلک دي آیا د علاقې مشران دغه نه دي خبر چې مو علاقې کې خلک بې کوره شوي اوس هم د مو مشرانو ته ناستی په کورونو کې پکار دی آیا زموږ د بزارونو والا خلک په دې نه دي خبر چې مونږ کور کور ته لوټه کړو او کور نه خلک راووتلو اوس بیا مونږ مطلب د هغه سودا کې مصروف یو آیا زموږ د علاقې علما کرام هغه په دې خبرې باندې نه دي خبر چې د مو علاقې کې د کوم شور روان دی د مو علاقې کې کوم غوغا روانه دی یا د مو علاقې کې کوم خلک بې کوره کېږي هغو نه تو نه دي خبر که خبر دي آیا موږ ته هغه حوالې سره نستی نه دی پکار و دلته څه پېښور یا کوهاټ یا اسلام آباد کې کوم خلک دي هغه یې دې خبرې نه دي خبر موږ صرف افسوس دغه دی چې زه سوشل میډیا ته کېنم زه یو پوسټ شیر کوم په دې به زه خلاص شوم یو پټول به دا وایي چې مو نستی وکړلو بس ما خپل حال خلاص کړو نه زه په دې باندې نه ملګرو دی مونږ ذمهواره دی دا که څوم خلک یې مو اواز واري دا د ټولو ذمهواره دی باید چې مو نستی ولرو یو مضبوط نستی ولرو یوه مضبوطه خبره ولرو مو روغه خبره کوو زه دا یې مو کورونه ماړنګېږي دا څه باده خبره دی مونږ دا یې مو خلک د بې کوره ما کېږي دا څه سپکه خبره دی مونږ دا یې مو خلکو ته خپل کورونه ورکړو دا څه باده خبره دی مونږ یې په خلکو بېګناه خلکو باندې ګولې ما ورويږي دا څه سپکه خبره دی دا موږ سره دا ملګری ناست دی د ده کور بله ځای کې ګولۍ ټول کور وتړان کړی دی اوس دغته د چو قسم کورونه روچې چې ته مجرم یې ته غلط یې مونږ داسې پکار دا دی چې مونږ د وطن خلک زمونږ د وطن مشران زمونږ د وطن د علما کرام زمونږ سیاسي خلک زمونږ غیر سیاسي خلک زمونږ ځوانان هر یوې د هغې خبرې حساب جوړې چې هغه وطن ته خیر راوړي اوس مونږ به بیا هم تاسو ټولو ملګرو ته مونږ به دلته دا نستی وي تر هغه وخته پرې وي چې مونږ د خپلې خبرې یا د مونږ خپل خلک علاقې ته واپس نه شي خو دغه دپاره مونږ د وطن چې څومره هم خلک دي که هغه د کورمې دي که هغه د خیبر دي که هغه د ارګوزي دي که هغه د پېښور دي که هغه د هر ځای دي مونږ ټولو ته بلنه وکړو باید چې تاسو د مونږ په اواز کې خپل اوازونه شامل باید چې مونږ پر یاد تاسو هم مونږ سره د مونږ پر یاد کې مونږ سره شمولیت وکړو مونږ پر یاد مونږ غواړو چې مونږ د دغې علاقې وزیر اعلی ته ور ورسو مونږ غواړو چې مونږ خپل پر یاد کور کمانډر ته ور ورسو مونږ غواړو چې مونږ خپل پر یاد وزیر اعظم ته یا د مونږ کوم سالار دی مونږ هغه ته ور ورسو په هغه دپاره چې مونږ سره ښه غټ پلیټفارم دا دی چې مونږ دلته در نه کېنولي چې مونږ دغه کې بھرپور شرکت وکړو او هر سړی راشي هغه د خپله خبره وکړي چې د چا هم روغه خبرې جوړه خبرې مونږ د هغې خبرې ملګري انشاءالله مونږ تاسو ټولو ملګرو ته یو خلک به انشاءالله نن هم رسي سبا به هم رسي خلک به انشاءالله رسي زموږ امیدونه د دغو خلکو سره دي دغو خلکو امیدونه مونږ سره دي مونږ ټول امیدونه د الله سره دي تاسو بیا هم د نستې ډېره مننه زموږ چې کومې مطلبې دي هغه ټولو ته معلومې دي زموږ دا مطلبې دي انشاءالله ټول ملګري به کوشش کوو که مننه سلام